الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. سنغزقو دلتا لتعزیت بسلسلہ کی راغلیو او خیال مداو چه تاسو لکه چې روجه کې سبق نه وایي خو ښه خبره ده چې تاسو روجه کې سبق وایي. الحمدلله الله رب العزت ستاسو دا درس جاري او ساري وساتي او الله رب العزت د مولانا صاحب ته تاسو ټولو ته توفیق در نصیب کړي. خو ښه خبره ده دا سو آیاتونه چې ما تلاوت کړل نو د ایصال ثواب دپاره هم چې کوم دی نو گویا یوازې زمونږ او ستاسو فایده نه ده. قرآن عظیم داسې برکتي کتاب دی چې د هغې کې د مړو د جمدو نه زیاته فایده ده او د جمدو د مړو نه زیاته فایده ده. زما محترمو الله تبارک وتعالی قرآن عظیم را لېږلی دی او د الله رب العزت یو ترتیب دی او هغه ترتیب دا دی چې د رسالت د بندګانو نه د یو بنده چې هغې ته رسول وایي د هغې درجه او د هغې انتخاب الله رب العزت پخپله فرمایي هغه ته هغه مقام ورکوي خو یي د عام انسانانو نه یعنی د چا د ترور زوی د چا د ماما زوی د چا د کاکا زوی او یا د هغې معاشرې د یو قام نه چې کوم دی نو هغه تعلق ساتي او زمونږ او ستاسو په شان یعنی د لاسو پښو او د سترګو غوږونو خاوند همي په انسانیت مرتبه کې د انسانانو سره برابري او په روحاني مرتبه کې چونکې هغه نبي الله رب العزت سره د وحی په ذریعه باندې هم رابطوي نو د دې وجې نه د وحی په ذریعه الله تبارک وتعالی د هدایت دپاره چې کومه سلسله او طریقې کار ګرځولې دي هغه دا دی چې دا پیغمبر ته د وحی راشي او د وحی چې کوم دی نو په ذریعې سره هغه نورو خلکو ته دا پیغام رسوي. د دې وجې نه چې کوم سلسله او طریقې کار یا سنت د الله تعالی په دې طریقې روان دي نو هغه خلکو ته دعوت ورکوي په هغې تعلیماتو یې پویه کوي او هغې سره چې کوم دی نو هدایت خورېږي. څوک چې کوم دی نو هغه د هغې سوچ په هغې باندې کار کوي او دا اکثر داسې زمانه چې د نبي نه خلق چې کوم دی نو هغه نابلده شوي او چې څنګه د نبوت خبر هغه شروع کړي نو زر خلک وایي دته ته اوس ګوره یمشي فی الاسواق ویأکلون الطعام دی خو خوراک هم کوي بازار کې هم ګرځي کاروبار هم کوي ګډې بېزې هم سره او یا یې اولاد هم دی بچي هم دي. زما محترمو نو دا خلک نابلده دی په دې پوه نه چې پیغمبر څنګه نو دا
د هغې نه وروستو خلک چې کوم دی نو بیا مبالغې کوي دې ځای ته ورسوي لکه څنګه زموږ او ستاسو ذهن کې خلکو اچولي دي چې ولي به داسې د ولي یو تصور یې په ذهن کې اچولي دی او زموږ په ذهن کې هغې ته وایي چې د چا په ښه کې هم کار نه لري د چا په بده کې هم کار نه لري عام خلک وایي هغه چېرته وایي په غرونو کې ګوره او هغه چې کوم دی نو به د شموخې تلي به پکې او داسې وایي دا چې خپل تصور دی د دې وجې نه د پیغمبر متعلق هم به د خلکو داسې تصور جوړ شو لکه چې دی به نه خوراک کوي نه به څښاک کوي نه به اوده کېږي نه به یې بچي کېږي نه به ورته مشکلات دي نه به یې ګرمي کېږي نه به یې یخني کېږي یا به د چا دا سوچو چې تا پیغمبر جوړی نو ته خو غریب یې نو غریب ولې پیغمبر جوړی په کار دی چې مالدار پیغمبر جوړ او وی به د طایف په دې سردارانو کې چې کوم دی نو یو سړی نه چې هغه یې پیغمبر جوړ کړی وي چې ته یې پیغمبر جوړولی نو د دې وجې نه هغه تصور د پیغمبرۍ باره کې هغه جدا شي بیا چې کوم نبي به خبره کوله نو خلکو به وی ګوره دا داسې دی نو هغه کړی لیبلې چې بیا پې ولګولې نو خلکو به د هغې لیبل په بنیاد باندې ورته کتل او چې کله بیا د دین خبره کوله نو بیا دا اوس بې دینه شوی دی لومبې فتوا به پې دا وه چې د نه دین چې کوم دی نو پاتې شوی دی بل دین یې رانیولی دویمه فتوا به پې دا وه چې دا جادوګر دی چې څوک د ده خبره واوري بس فورا یې مازغو ته کوزېږي او یا بیا د هغې نه وځي نه نو دا به ورباندې جادو کي لحاظه تاسو ورنږدې کېږئ ما او درېیمه فتوا به بیا دا لګوله چې دا د اراده کړې ده چې دنیا حاصله کړي د ده لالچ چې کوم دی هغه د مشرۍ دی هغه د مالدارۍ دی هغه د حکومت دی هغه د تخت دی ځکه چې عام انسانانو سمجھ کې دا خبره راځي هسې هم څوک کار کوي نو هسې خو څوک کار نه کوي نو مطلب دا دی چې دا کار کوي نو دا د دې مقصد دپاره کوي چې روپۍ حاصلې کړي یا پیسې حاصلې کړي نو زما محترم ورونو پیغمبر داسې سړی دی چې هغه لکه جادوګر خو چې نسبت یې والې نعوذ بالله نو جادوګر مقصد دا یي چې دلته جادو کوډې یا منترې هغه د دې دپاره وي چې څه فساد پیدا شي او د پیغمبر یو عمل داسې نه چې هغه چاته نقصان ورسوي د ښځې خاوند په منځ کې یا چې کوم دی نو د نورو خلکو په منځ کې یا که فرض که په میلې ته راشي یا کرتبونه مرتبونه لږ ډېر جادو یې زده وي نو جادو د دې مقصد دپاره کوي چې یاره زه به دا خپلې پوڼۍ خرڅې کړم کله به وي دا چل کوم مال ګډوم ډوډۍ ګډوم دا چل کوم خو ستا د جیب نه د روپو ایستو دپاره او پیغمبر چې کوم دی نو هغه ښکاره اعلان ان اجریه الا علی الله یعنې دا کار زه د دې دپاره نه کوم چې په تاسو خپلې سپېرکۍ خرڅې کړم بلکې دا کار د دې دپاره کوم چې الله رب العزت ماله بدل راکړي او الله رب العزت رضا کړي نو د دې وجې نه د رسالت نقشه چې کوم دی نو هغه قرآن عظیم کې ذکر راځي نو هغه چې کوم دی نو موږ او تاسو ته ټیک کوي نو تر څو پورې چې موږ او تاسو مبالغې نه کړې یا مو په هغې کې چې کوم دی نو یو بل شي نه پیدا کړی یا مو چې کوم دی نو د هغې نه زیات حالانکې حفظ مراتب دا ځان له یو باب دی چې خدای مرتبه څه ده د پیغمبر مرتبه څه ده د مور پلار مرتبه څه ده د ښځې خاوند مرتبه د رور او خور پلانکي ډینګرې دا ټول مراتب چې کوم دی نو دا سړی وپېژني نو به هر حال تاسو مخکې سبق ویلی دی او ما مولانا صاحب ته ووایي چې اکثر زموږ بیړه اوبه نسکي چې کله مو 2-3 څلورو ځایونه چې کوم دی نو کتلي ني او په دې موبایل کې موږ 2-3 څلور تفسیرونه هغه لوډ کړي د دې وجې نه چې هغه کم ځای سړي ذهن کې دا خبره راشي دا قرآن داسې یو کتاب دی چې په دې کې سړی داسې خبره نشي کولی چې هغه یې کتلي وي مثلا زموږ او ستاسو مشرانو بلکې که تاسو خیال کړي نو شیخ صاحب چې راغلی نو دلته یې دا خبره کړې وه چې دا د لغاتو کتاب نه دی دا قرآن دا زیاته ګمراهي د دې وجې ده
چې معنا سړي له ورځي او که نه ورځي نو د هغې لفظ معنا دې وګوري. نو چې معنا وګوري نو دا خو لغت شو، یعنې د لغت نه بغیر خو نه کېږي چې عربي سړي له نه ورځي یا د هغې الفاظو معنا نه ورځي، خو د هغې معنا او د هغې آیات ترجمه چې کوم دی نو هغه یعنې صحابو څنګه کړې ده یا چې کوم دی نو ګویا هغې کې څونه توجیحات دي، امام رازي څنګه کړې ده، امام غزالي څنګه کړې ده، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه څنګه کړې ده، امام ابو حنیفه صاحب څنګه کړې ده، ربانیین علماء کرام د هغې متعلق چې کوم دی نو څنګه تفسیر کړی دی، څنګه ترجمه کړې ده. نو د هغې مفهوم او معنا به هغه چې کومه نقل نه وه دا قرآن نه دی، د لغت په اعتبار سره قرآن نه زده کېږي، بلکې د دې مختلف روایتونه چې کوم دی نو هغه په داسې طریقې هم راغلي. ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د صحابو په صف کې ولاړو، نوجوانان صحابه د یو خوا بل خوا په جنګ کې، نو هغه د یو ته ووایي چې ته زه په دې صفونو باندې ورځم او چې کله دې صفونو کې چې کوم دی نو هغه وکړم نو بیا واپس راځم، ته زما دې ځای ته ګوره، صفبندي به وه. نو هغه ورته ووایي چې بابا داسې کار دی ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسو چې کوم دی نو الله رب العزت په خپله فرمایي چې تاسو ځان هلاکت ته مه غورځوئ. او صحابه خو داسې خلک وو چې هغه عملي خلک وو، یعنې دومره مشر صحابي ګویا بوډا خو د تورې او د جنګ چې کوم دی نو دومره تکړه دی چې د صفونو په منځ باندې ورځي، او هغه نوجوان هم ورته وایي چې تاسو ځان په هلاکت کې مه غورځوئ، وایي خدای پاک داسې وایي. نو هغه ورته وکتل خو ورته یې ویې زه اوس په دې صفونو ورځم او که جنډې واپس رالم نو تا ته به د دې آیاتونو ترجمه کوم. نو هغه چې کله واپس راغی صفونو باندې ورغی او کوتر یې پکې وکړو، بیا واپس راغی هغه سره ودرېد، ورته یې ویې دا تا چې کوم آیت ووي نو زه د انصارو مشر وم، انصارو دا مشوره وکړه چې موږ به چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وفد او جرګه به جوړه کړو، ولاړ به شو او هغه ته به دا زاري او مینت وکړو چې دا یو میاشت موږ له چوټي راکړه، ځکه چې کجورې ډېرې ښې شوي دي سخت کال او موږ ډېر قرضداري شوي یو، نو لحاظه موږ له ښې پیسې پکار دي چې دا قرضونه خلاص کړو او خمبې کې چې کوم دی ځان ته رزق واچو، نو چې دا کجورې سنبال کړو نو زموږ خو بیا نور څه فصل نشته، نور کارم نشته، نو بس بیا چې ته څنګه وایې نو داسې به کوو. نو هغه وایي چې څنګه موږ لاړو مشران صحابه د انصارو نه، د انصارو باغونه وو، د مدینې منورې د خلکو باغونه وو، کجورو کار به یې کوو، زمینداري به یې کوله. د مکې معظمې چې کوم صحابه او مهاجر هغې به تجارت کوو، یو څیز به یې واخیست بیا به یې خرڅ کړو، دا د هغې روزګار و. نو هغه وایي چې څنګه موږ دا مشران صحابه لړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، نو هغه راته دا آیاتونه واورو، نو موږ یو بل ته وکتل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ونه وی چې موږ له چوټي راکړه، ځکه دا آیاتونه نازل شوي زموږ باره کې وو، هغه ته یې دا آیاتونه زموږ باره کې نازل شوي چې الله رب العزت فرمایي چې تاسو زه یعنې د دین د کار دپاره چې کوم دی نو لېږم او تشکیلوم او تاسو د هغې نه چوټي غواړئ، د دې مطلب خو دا دی چې تاسو ځان هلاکت کې اچوئ، یعنې د دین نه چوټي اخیستل یا د قرآن د خدمت نه چوټي اخیستل دا هلاکت دی، کجورې چې کوم دي نو بچ کول یا نه بچ کول دا خبره نشته. نو هغه وایي دا د دې باره کې نه دی راغلی چې ځان تاسو هلاکت کې اچوئ، بلکې دا د دې باره کې راغلی چې تاسو چوټي مه اخلئ کني تاسو به هلاک شئ. نو به هر حال دغه عمره سبب چې کوم دی نو هغه ستاسو ډېر دی چې موږ او تاسو په دې مولانا صاحب نه ځکه ترجمه کوو، دا موږ او تاسو کتیم شو، دا خو اوس ډکشنرۍ راوتلي دي، د عربۍ ډکشنرۍ هم دي، یو لفظ هم سړی کتی شي، خو زما محترمو داسې خبره نشته. د مشرانو چې کوم دی نو هغه ترجمې هغه توجیحات هغه یو ځای 15 معنی کوي، هغې بېله فایده ده او بېله خوند دی، یو ځای 3 معنی هم کوي، مختلفې معنی کوي،
مختلف وجوهات چې کوم دی نو هغه نو چې موږ او تاسو ته هغه معلوم وي چې پلان کې داسې وایي د ځان نه چې ګنې زمونږ د ځان نه ترجمه نه چې موږ وګورو چې دا مخکې چې کومو خلکو پوره زندګۍ لګولې وي کوم چې کوم دی پاکان خلک او کوم د هغې په ټول یعنې د هغې مخې ته قرآن نه و د هغې مخې ته حدیث هم د هغې مخې ته چې کوم دی د هغې سینه کې رڼا هم وه د هغې مخې ته لالچ هم نه و زمونږ او ستاسو خو اکثر دا دور داسې دی چې ګورو د قرآن نه هغه ځای فایده اخلو چې کله د بل خلاف استعمالوو او د هغې دا سوچ چې کوم دی نو نه د چا خلاف نه کینه او بغض چې کوم دی هغه ټول څیزونه یې ختم کړي او نه یې چې کوم دی نو مقابلې ذهن کې وي لکه څنګه چې دا زموږ ستاسو دور د مناظرو دور دی نو خامخا د بل سړي خبره اخیستل یا ملامته ښودل دا د هغې ذهن کې نه و د هغې ذهن کې بندګي وه د هغې نه هغه معنا معلومولو چې په کوم باندې هغه کار وشي او عمل پرې راشي او خدای پرې رضا شي د نفس په تقاضا او د خواهشاتو په تقاضا باندې د هغې هغه نه وه ځکه انسان د نفس چې کوم دی نو په کرتبونو نه پوهېږي ډېره موده دا ډېر خطرناک څیز دی ځکه دا خواهش دی نفس مطلب خواهش دا څومره خواهشات چې د دې معنا او خلاصه او نچوړ یا د دې جامعه چې کوم دی نو هغه نفس نو دا خواهشات سړي ته ډېرې لارې ښیي چې دا دې باندې لاړ شي نو داسې به پوره شي نو د دې وجې نه د خواهش نه ځان ساتل دا ډېر لوی مهارت غواړي بیا د شیطان معنا د وسوسه علامه جوزي صاحب یو کتاب لیکلی دی تلبیس ابلیس ډېر ښایسته کتاب نو په هغې کې د بزرګان څنګه دوکه کوي شیطان او عام خلک څنګه دوکه کوي دا روژه کې خو سړی بیا ډېر لږ غوږونه یې په ارام شي که ستاسو خیالي وسوسې ډېرې کمې شي هغه خپلې زړې چې کمې یې سړي ته رایادېږي خو نوې خو شیطان وتوي نو د دې وجې نه د نفس او د شیطان او بیا د نفس او د شیطان چې کوم دی نو هغه وسوسې خو پرېږده بیا د دې مقابله کې چې کوم طاغوت یا چې کومې خبرې خورئ د دې ټولو نه بچ کېدل یا د دې امیزش چې کوم دی نو هغه د سړي په سوچ کې نه راتلل دا ناممکن دي نو د دې وجې نه به خیر القرون ته ګورئ زمونږ په ذهن کې مارکسیزم نه راونیسه د کیپیټالیزم نه راونیسه د ټولو بوی او نقشې شته د امام شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی نو حجت الله البالغه نو د دغه زمانې د ټولو هغه ذکر یې کړی دی حکمتن چې څومره نظریات ته به وایي چې امام شاه ولی الله صاحب ته دا پته وه چې کمیونیزم را روان دی سوشلیزم را روان دی مارکسیزم بل څه ټول ډېر عزمونه دي بلا شي نو د دې د دماغو ته بوی ورشي هغې هغه رڼا ورته ورغلي د هغې هغه اثر پرې موجود دي دا قرآن په یو چشمو کې په یو تناظر کې په یو نظریه کې ګوري نو الله رب العزت دې موږ او تاسو چې کوم دی نو وساتي او د خو خیر القرون زمانه داسې وه چې هغې قرآن په یو تناظر کې نه کتل په یو زاویه کې نه کتل دلته خو یو حله جوړه شي بس سړي ته شی بیا ټیک ښکاري که ته هر څومره وی که هر څومره مړي پکې کېږي خلک وایي بس دا شهیدان او که هر څومره تشدد وي نو سړی وایي دا ټیک دی نو د هغې په تناظر کې بیا د خپله معنی کوي نو د دې زمانې د معنی نه واوړئ د علما کرام مولانا صاحب تاسو ته چې ذکر کوي د اکابرینو د هغې دغې خلاصې تشریحات نو دا خامخا یا د نفس پکې رڼا موجوده وي او یا پکې د شیطان د رڼا موجوده وي او یا پکې د طاغوت او دا خبرونه واورېدل بس په هغه ورځ د سړي ذهن ته نور یادونه راځي نور تقریرونه راځي داسې د بره نه چې اوري دا زمونږ او ستاسو لکه هینډل کېږو لګیا یو او چې کوم خلکو نه څه لالچو نه چې کوم دی د دنیا په خبره چې کوم دی نو څه کار و د علم په بنیاد چې کوم دی نو هغې د شپې یو ختم کوو د ورځې بل ختم کوو او په دې ټولو خبرې یکدم نظري مکمل نو د هغې خلکو د قرآن ترجمه چې دا او زمونږ د قرآن ترجمه کې فرق د دې وجې د بره چې کوم دی نو خلکو اخیستل پکار دي یا په هغې ځان پویول پکار دي چې دا زما دا ذهن کې ولې داسې راځي
نو هغه ترجمه د خپل ذهن مطابق کوو نه بلکې د ترجمې مطابق خپل ذهن جوړ چې دا ټیک نو د دې وجې نه الله رب العزت ته دعا وکړئ موږ او تاسو ته خدای پاک توفیق را نصیب کړي